بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمني رشدي واعذني من شر نفسي. خانو دغه ابتدایي سنه څخه خبره اتره وشوله. بس کتاب شروع کوم. تاسو اولنې صفحه چنده راوړوي. اول ټول نمک کړي خطبه ده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتوحد بجلال ذاته وكمال صفاته، المتقدس في نعوت الجبروت عن شوائب النقص وسماته، والصلاة على نبيه محمد المؤيد بساطع حججه وواضح بيناته، وعلى آله وأصحابه هداة طريق الحق وحماته. د ټول ناول خدا خبره تاسو په مختلف کتابونو کې وکړه چې مصنف رحمت الله علیه د خپل کتاب شروع په بسم الله او په الحمدلله سره ولي وکړه. پنځه وجې دي. نمبر 1 وجه دا ده چې دا تابعداري د قران مجید کړی ده. ځکه قران مجید کې هم بسم الله او الحمدلله سره شروع شوی ده، جدا هم وکړه. دویم د سلف صالحینو طریقې اختیار کړی ده چې سلف صالحینو په خپل کتابونو په بسم الله او الحمدلله سره شروع کول، جدا هم د څه وکړه. دریم په مشرکانو باندې داغونه د بیزاره او باغو باندې ردی کړي دي چې هغه په خپل کتابونه د خپل بوتانو په نومونو باندې د خپل کوبراګانو په نوم باندې به شروع کول. نو د خپل عقیده ظاهر کړی ګوره زه مسلمان یم، د الله په نوم سره شروع کوم. سلورمه د برکت حاصلولو د پاره، د برکت حاصلولو لپاره د الله په نوم سره شروع کړل. پنځمه د حدیث ابتدای کړی دا ځکه چې په حدیث کې د راغلي دي کل امر ذی بال لم يبدا فيه بسم الله فهو اقطع وبلغ فهو ابتر فهو اجزم. چې هغه عظیم الشان او محتم بالشان کار چې بغیر د اسم بعدوم د الله سره شروع شي ناغه لنډه بوچه او نقصان مولوي ناقص وي. نو رورې په اخرنۍ خبره باندې به اعتراض دا وکما چې دا کوم حدیث ته ماته وی کله امن دی بالین، نو دا خو د بسم الله مبارک هم راغله ده او دا خو د الحمدلله مبارک هم راغله ده. نو دا خو دلته په بسم الله سره شروع کړل او په الحمدلله سره شروع نه شو لګنه. اگر بسم الله اول ذکر کړه زه به الحمدلله ذکر کړل کنه. نو چې الحمدلله چې ذکر کړل نو د دې نه مخکې ته په دې خبره باندې پوکا چې ابتدا درې قسمونه دي. د ابتدا څو قسمونه دي؟ درې. نمبر 1 د ابتدای حقيقي، نمبر 2 ابتدای اضافي، او نمبر 3 ابتدای عرفي. ابتدای حقيقي دي ته وایي چې د مقصود او غیر مقصود د مخکوي، یعنی د هر سنه مخکوي کنه ته ابتدای حقيقي وایي. نو بسم الله الرحمن الرحیم سره ابتدای حقيقي وشوله. ابتدای عرفي دي ته وایي چې هغه د مقصود د مخکوي او عام طور باندې ورته خلق افتتاح وي، ابتدا وي. نو دا بسم الله او الحمدلله دواړه د مقصود نه مخکې، نو دا الحمدلله په ذریعہ سره ابتدای عرفي وشوله. پوه شولې؟ او دریم نمبر ابتدای اضافي ده چې د باز په نسبت سره ورستوي او د باز په نسبت سره مخکې وي. نو په الحمدلله سره ابتدای اضافي وشوله. اگر چې د بسم الله الرحمن الرحیم نه ورستو ده او نور خبرونه ده نه مخکې ده. صحیح شولا؟ د بسم الله الرحمن الرحیم نو ورستو ده او نور خبرونه مخکې ده. په دې باندې پوه شئ تاسو؟ یو خبر خدا وشوله. دویم بسم الله الرحمن الرحیم کې دویمه خبره دا با چې کنه با دا د څه د پاره ده. نو تاسو با شرح 100 عامل دا هم ویلې، نور الانوار هم ویلې، اصول شاشی هم ویل دا. نو بای کې بتاو دا خبره کړی چې دا بعد مختلف معانیو د پر رضی یو بګه مصاحبت ته دلګه یو مصاحبت والا معنی سیږي، یو بګه استعانت والا معنی سیږي، یو بګه برکت والا معنی سیږي. نو شروع کومه په امداد د نوم د الله. واښوي دا معنی وګ بیا اسمون په ازل کې سیمون وو کو اسمون وو. نو تاسو په نحوی په کتابونو کې ویل چې را سیمون او دا تیرې نه دا دغه ته وي اوچتیا ته ویل کې دم د خپل نوم لره په لور باندې اوچتای یا په فعل او په حرف باندې اوچته یا د اسمون نه اسمون علامه ده په خپل مسما باندې علامه ده. دا خبره تر تاسو کړی دي. الله دا عربي ټکی دی او که غیر عربي ټکی دی. نو بدی کوم اختلاف ته چې بعض علماء کرام فرمایي چې دا دغه دي سور دوی دا عجمی ټکی دی، اواز وی چې نه عربي ټکی دی.
بیا چې کم کسان و چې عربي ټکي نو پای کې هم اختلافات دي چې هغه څوک دا مشتق دی څوک چې غیر مشتق دی نو کوم چې دا غیر مشتق دی نو خبر او دا جامد دی څنګه چې الله تعالی ذات جامد دی نو د قشانتی د الله تعالی د نوم هم جامد دی اند الله پاک نه څوک پیدا دي نه دا پیدا نه داغه نه څوک پیدا دي جو د قشان د الله پاک د نوم چې دا هم جامد دی او کما علما کرام چې فرمایي چې دا الله پاک دا نوم چې دا مشتق دی ناغه چې دا غوي د الیه یلهونه مشتق دی یو چې د الله یلیهونه مشتق دی او دا اصل کې الہ حمزه چې دا حذف کړ شو د دې بعوض کې الف لام راوړل شو جو الله ته جوړ شو او بیا به دا تجوید قاعده چې الله ته جوړ شو خلقا وجه وتحيرت العقول فيه كتحيرهم في مسماه وای لکه څنګه چې د الله پاک د ذات باندې سګری پوهچلې څنګه دا شان د الله پاک په دې نوم کې چې نه دا هم خلق متحیر دي عقلونه چې لکه سو کوئی عجمی دي سو کوئی عربي دي لکه سو کوئی عربي دي جو چې سو کوئی جامد دي سو کوئی مشتق دي حکم چې مشتق دي جو په به ځان اختلاف دي متحیرت العقول فيه كتحيرهم في مسماه بیا دا خبره ده چې دا لفظ الله د دې تعریف سره نو دا اسم لذات الواجب الوجود اسم لذات الواجب الوجود المستجمع لجميع صفات الكمال المنزه عن النقصان چې لفظ الله دا نوم دی دا داسې ذات چې هغه ذات واجب الوجود دی واجب الوجود وجود په درې قسمه باندې دی یو ته واجب الوجود یو ته ممتنع الوجود ایو ته ممکن الوجود ممکن الوجود دی ته وای چې داغي وجود او عدم وجود دواړه برابر وي پھر سے ماته ګوره چې وجود او عدم وجود دواړه پیرات لشي لکه عام طور باندې انسانان او پیریانان او دا څومره چې نه دا ممکن الوجود دی ممکن الوجود ځکه عدم او دا موږ نو او اوس موجود یو او دا زمانه کې بیا موږ نه یو نور خلک موجود دي هغه زمانه یا پیره د شپې راځي د ورځې نه راځي وجود او عدم وجود باندې برابر دي ممتنع الوجود دي ته ویل کېږي ممتنع الوجود چې دا وجود ممتنع وي د سر ناړو دا وجود وینا نو می وجود نه لکه ابي حیات دا وبچ تا وسکلې کنه نو بیا به تا باندې مرګ ناراضي وس د یوبا نوم خوشته ولکه دغه نشته دی وبنشته دی یا عنقا مرغیلا نو عنقا یو نوم شته ولکه مرغی نشته واښوي او واجب الوجود چې هغه دا وجود همیشه نه دی او همیشه به وي نو الله تعالی همیشه نه دی او همیشه به وي دا ټول خلق به قیامت پر ورځ باندې الله تعالی په خپل باندې سوال وکي لمن الملك اليوم نن ورځ بچات د چا د بار دی په دنیا کې چې وی چې زدایم انا ربكم الاعلى نن څه شو لا کسان هانو یسوک بده سینې په دې کائنات کې چې هغه جواب ورکړي الله پاک بخبر جواب لله الواحد القهار نن بچات صرف د الله پاک ذات ته پرده دی یو ذات قهار ذات نو الله پاک واجب الوجود اسم لذات الواجب الوجود ٹھیک شو دویم نمبر المستجمع لجميع صفات الكمال چې څومره د کمال صفات دي څومره د پوروالي صفات دي دا ټول د الله پاک په ذات کې موجود دي او د الله پاک ذات هغه لر راجمع کوونکی دی المنزع عن النقصان د نقصان نه د کمینا د هر قسم عیب نه دا الله تعالی منزه پاک دی اسم لذات الواجب الوجود المستجمع لجميع صفات الكمال او دا لفظ الله دا الله تعالی اسم الله جل جلاله دا اسم اعظم دی او دا الله تعالی ذاتی نوم دی د دې نه علاوه چې څومره هم دا الله تعالی نومونه دي نو دا الله تعالی صفاتی نومونه دي لکه بدل صفاتی نومونه کې دلته رحمان او رحیم ذکر کړل شوی دی رحمان او رحیم دا دوانه د مبالغه سری دي بعض علما کرام فرمایي پر رحمان کی مبالغه سیوا ده او پر رحیم کی مبالغه چرنده داګه نه کم ده ځکه چې پر رحمان کی حروف سیوا دي پر رحیم کی حروف یې دا کم دي او زیادت د حروف دلالت کوي په زیادت د معنا باندې رحمان مطلب دا دی چې الله پاک عام رحم کوم کړي په دنیا کې او په آخر کې په کافر باندې او په مسلمان باندې په دنیا کې رحم کوم کړي
په دنیا کې انسان الله پاک پیدا کړی دی او دا الله پاک د انسان د خوراک سکاک او د هر څه تنظیم الله پاک کړی دی او دا الله پاک د الله د انسان د الله پاک د ماسیوا بل چا ته سجده کوي بل چا نه خپل حاجتونه غواړي بل چا ته د خپل تندې پس مکه باندې راکاږي نو حق خداو چې دی الله پاک دی انسان لګټو بم نه ور کړی ای کافر انسان له لکه دې مثال لګي انسان هغه ستا کار راغی او ته ډیر زیات خوشاله شوی ورته او تا دغه د خوراک تنظیم کو د اسکاک تنظیم د ولو کو د کپړو دغه د آرام د هر څه د خپل خیال وساتو او کله چې هغه سي یو سلو پیراوالو جستا غونډي لور کی یو بل د څه توفه راوړي د هغه بل غونډي لور کی او د قصبلی د قربا په خله کې نه نو پر اسلام باندې ورته لوي کنسل وکي او د ډېر بربادي ورته وځي لکه خدای دې تبا برباد کا تعالی هر سما وکړل او ته چې اوس د کله د سره بدلی ټیم راغی چې تا زما غونډي سره صدر غوار سما کړی دي نو دغه شان دی الله پاک پر انسان باندې الله تعالی فرمایي وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها نعمتونه د الله کدا شمارولو وړ شمار بنګي بیا هم دغه کافر ولا عقیده ګډه وړه کوي د الله تعالی نه ما سوا د بل چا خپل حاجات غواړي د الله پاک نه ما سوا د بل چا نه د څنګه چې د الله عزت او تعظیم پکار دی د الله نه ما سوا د بل چا کوي نو پکار خدا و چې الله دې کافر لکټو بنوي ور کړه په دنیا کې لیکن رحمان دې رحمان نو الله پاک دا نه کوي چې د زمانہ فرمانی کوي دله بنور کومه او دې می فرمانداري کوي دله ور کومه او د کافر ولې زمونږ ډیر ور کوي وای څومره چې لکه دغه د الله پاک نیک بندي نو بده باندې الله پاک تکالیف زنده راولي او چې څومره غټ کوي د دومره ډیر مالدار وي به باندې کې الله پاک خپل حکمت نو رحمان دا د مبالغه څخه دا او رحمان دا عام مهربان دی یعنی په دنیا کې په کافرو مهربان دی او په مسلمانو مهربان او رحیم خاص مهربان دی په آخرت کې په مؤمنانو باندې په آخرت کې به د کافرانو تبا سزا ورکړي او باتوي چې دا رحمان او رحیم باندې دا مدغه دي متساوي دي یعنی یو په بل باندې غلبه نشته لکه دا دعا ده کنه یا رحمان الدنيا والاخره ورحمهما خا بری باندې پوښوي تاسو بیا پدې کې بسم الله الرحمن الرحیم کې پدې کې خو یو ترکیب دی چې ترکیب خو دغه د جار مجرور متعلق شو د اشرع یا د ابتدی او فعل پورې مخکې راو باسي رسو راو باسي استقبال خو خلا او بس دا وجه الاعراب پکې دی خو جوړي وړو ته مونږ وایو چې اسمي په می باندې لازم ذکر راغلی د حرف جر د وجنه الله باندې لازم ذکر راغلی چې مضاف نه جوړيږي الرحمن مضاف نه جوړيږي الرحیم مضاف نه جوړيږي جدا ځکه پدې باندې زیرونه دي الحمدلله ټول تعریفونه الله الذي الف لام دا په دوه قسمه دی یو الف لام اسمی دی یو الف لام حرفی دی الف لام اسمی هغه د وجه په اسم فاعل اسم مفعول باندې راغلی الف لام حرفی هغه د وجه په اسم فاعل اسم مفعول باندې راغلی بیا الف لام حرفی په دوه قسمه دی الف لام حرفی زائد غیر زائد دوی ویلي به نور کتابونو کې ویلي واسي په تکرار کوم نو الف لام حرفی زائد غیر زائد زائد هغه د ولګي چې داغي په لری کولو باندې په کلمه کې نقصان نه راځي او دا الف لام د کوم چې د اسم جامد په شروع کې راغلی لکه الحسن والحسين په دې کې د الف لام کله لري کې په معنی کې فرق نه راځي او الف لام حرفی غیر زائد دي ته ولګي چې هغه په لری کولو باندې نقصان نه دی په کلمه کې بیا مدخول الف لام دا به خالی نه د دوه حالونه یا مدخول الف لام جنس یا با افراد وي ک جنس وي نو دي د الف لام جنسي وي او کا افراد وي یا به کل افراد مراد وي یا به بعض افراد مراد وي ک کل افراد مراد دي ته لګي الف لام استغراقي او که بعض افراد مراد د بعض په خارج کې متعین وي یا متعین وي په خارج کې متعین نو الف لام عادي ذهني ورته وي او کنه متعین الف لام عادي خارجي ورته وي لکه پوښتنه به باندې دلګي په الحمدلله کې چې د الف لام ده نو دلګي یا الف لام جنسي سي کېږي یا الف لام استغراقي چې جنسي صفات ثابت دي د الله د پاره او یا ټول تعریفونه دا ثابتی الله لرا یا الف لام عادی به کوم صحیح کیږي چې هغه تعریفونه کوم چې الله تعالی د خپل ځان لپاره پیدا کړی بیان کړی دي او بنده داغې نه لاچار لري داغې دا ټول ثابتی خاص الله لرا پوره ده ها وس وخت پوره شنو نو به ان شاء الله سبا وکړو زي